د چا نه مو په زور اخیستې وي، خپل ځان له خپلو بچو نه مو راوړې وي، یاد ساتئ په ورځ د محشر به د الله مخې ته جواب ورکول وي چې څه مو کړي. او دویم تپوس به دا کوي چې مال خو دې ګټلی و، خرچ کړی دې څنګه و، کوم ځای کې دې لګولی و. نو که چېرې زموږ مالونه په خپل ځان، په خپلو بچو او په داسې ځایونو کې لګي چې هغه د لګولو ځای وي، نو بیا خو به الله مخې ته مختورن نه یو چې بس الله تا مال راکړی و، حلال مال مې ګټلی و، په خپل ځان او په خپلو بچو مې لګولی و، دا مې صدقه کړې ده، دا مې جومات کې ورکړي دي، دا مې مدرسه کې ورکړي دي. او که چېرې زموږ مال په داسې ځای کې لګېدلی و چې زموږ مال په ډمو لګېدلی و، په اجراګانو لګېدلی و، په رسم و رواج لګېدلی و، د شهرت دپاره لګېدلی و، نو په ورځ د قیامت به د الله مخې ته بیا څه جواب ورکوو چې یا الله مال خو مې ګټلی و، تا راکړی و، خو دا مال مې په دې ځای کې لګېدلی و، نو جواب به څه ورکړو. او آخري سوال به د الله نه د بنده نه کوي چې په خپل علم دې څومره عمل کړو. نن موږ داسې یو چې دا نه چې موږ بس علم به دې ته ویلی شي چې یو کس به 8 کاله علم کړی وي نو د ده نه به تپوس کېږي، او که ما څه نه دي کړي نو نه زه به ګرځم، زما نه به تپوس نه کېږي. نه، موږ تاسو ته دا پته د مونځ فرض دی، ټولو ته پته د مونځ فرض دی. اوس دا د ده دپاره عمل دی چې دی په خپل علم څومره عمل کوي، دی مونځ کوي که نه کوي. ده ته دا پته ده چې